بچیانو ته په لارو کوڅو کې ابس ودرېدنه او په هغوی د تعلیم دروازې د بندولو په موضوع لیکل شوې ریډیایي ډراما خانخیله. لیکونکي نور رحمان سحر، پروډیوسر ساجد محمود خان، آډیو او ایډیټینګ انجینیر محمد سلمان حیات. کردارونه: لخکر خان د کلی خان، ساحل یوسفزی، شامده د خان ناظر، نذیر احمد خادم. خانخیله د کلی یوه قابله جینۍ، سدرا شاه. دولا د خانخیلې پلار، شیر رحمان شبنم. لال پری د خانخیلې مور، بی بی شیرینا. سنگر خان د خان زوی، نور الرحمن سحر. سیاله د خان کورودانا، نرگس ادا. سپنا د خانخیلې خاره ملګری، مدیحه چودری. مراده یو لوفر هلک د شامدی زوی، عرفان الله. بخته د سنگر خان نوکر، سلمان حیات. پیش کوونکي پښتونخوا ریډیو مردان. موري سامان می تیار دی او کنه؟ او لوري هر څه دی تیار دی، بس دا غونځاخې د لپاره د ډبې کې بندوم، نور مې د هر څه په بیگ کې ځای کړی دي. لوري د ځان هم خیال ساته او د نیکانو دی هم. دای په مونږ د غر عمره احسان کړی دی چې تاله خپل کور کې ځای در کړی دی، ځای او خرچه د لا جدا په خپل سر اخلي. ګنې مونږ غریبانان به د هغوی څه په کار راشو لوري چې سپنا خور دې درنه ګورې خفه نه شي. ښه ته هیڅ غم مه کوه بابا جاني، ولې به یې خفه کوم؟ موږ څه احسان فراموشه خو نه یو. ویم زه خو دې خپل نصیب ته حیرانه یم چې خدای پاک د سپنا په رنګ کې داسې ملګرې راکړې ده څوک چې ما سره د سکه خور نه هم زیاته مینه کوي. پړک د یو لاس نه نه خیجي لورې، د سکه خور نه به د سره زیاته مینه نه چې د پلار په رګونو کې هم ستا د بابا مینه ده. لال پری دا خبره چې ګورې بیا ونه کې الله به رانه ناراضه شي. هغه خو چې نایک اکسیډنټ وکړو او د ازمې خوښو زما وینې ورسره سمې وخوړو نو خامخا به مې ورکوله، ځکه خو تر نن ورځې پورې زموږ د کورنۍ دومره خیال ساتي. ګنې زه خو سره بنګله کې مالی او د یو مالی به څه حیثیت وي لال پری، خو نایک ته پته ده چې موږ نمک حرامه نه یو. تاسو ټیک وای بابا جان، وینه خو یو انسان د ځان د پاره په پیسو هم اغستی شي او بیا د سپنا د پلار سره د څه کمی دی، خو انسانیت په دولت نه ملاویږي او د سپنا بابا لا خدای دغه دولت هم ورکړی دی. کاش چې اکسیډنټ کې ترېنه کورودانا د همیش لپاره نه وي جدا شوې. خو د الله په کارونو کې څوک مداخلت کله کولی شي، خدای ته به دغسې منظوره ونو. الله دې زما خانخیله زر تر زره په ښه ډاکټره کې چې د خپلو پردو هر چا سره ښېګړه وکړي او احسانونه خلاص کړي. الله به دې ډېر زر د زړه ارمان پوره کړي موري. دا د هاوس جاب مې په ختمېدو دی، بس داسې وګڼه چې ستا خانخیله ډاکټره شوه، ډاکټره. ویم یا ښځې تا خو د لور په خبرو اخته کړې ده، ناوخته پې نه شي، هسې نه د کلي بس دې نه وځي. دا دې د کچن نه خالي ډبې راخلم چې غونځاخي پکې واچوم، اوس په خانک کې یخ شوي ورځم. هله شابه زر کوه لورې، ته دې هم دا بیګ یو وارې ولټوه، هسې نه څه ضروري سامان در نه پاتې شي. سپنا لور ته مې وایه چې د بابا سینه مې لږه ښه شي نو بیا به بنګلې ته راځي که خیري. ښه ډېره ښه ده بابا جاني،
د ځان خیال وساتئ چې خدای مو زر تر زره روغ رمټ کی. یا لوري ویم تم د خپل ځان ډیر زیات خیال ساته اسنه چې د ډاکټرې په زیرا ته مریضه شي. ویم په ډاکټرې کې خزړه ولګوا چې خپل کام قبیلې ته مسترګي اوچتي شي. حسنه خدای مکا. بس اوس ته د دې سپیرې خولې نه نور څه نه باسې. خانخیل خپه دعا نفار اوس خط کا زړه کې ورله وسوسې ما چوه. د خدای په امان لوري، د خدای په امان. د خدای په امان بابا جانی، د خدای په امان مورې. پلوی الله دې سپارم لوري په مخه دې ښه. ویم خانو خبر خو نه کنه د سنه اوریدلی مې دي چې د دولا کسبګر لور به نن سبا کې په ښه ډاکټر شي. نو ولې دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې د یو کسبګر لور د خپل خوارۍ او قابلیت په زور د ډاکټرۍ غوندې اعلی منصب ترلاسه کړي. تا له خو د هر چا نه زیات خوشحالېدل پکار دي، ولې چې دولا دې د کام قبیلې سړی دی. ویم خان دا خو تاسو داسې وایې ځکه چې الله تعالی درله ډېر مال حال او لوی زړه درکړی دی. دولا زه پېژنم، زه هغه اصل کې تاسو سره سیالي کول غواړي. سیالي څه مطلب؟ ویم خانو اول خو یې د نامو تر حده پورې تاسو سره سیالي کوله. خپلې لور له یې خانخیله نامه ایښودې وه او چې بیا د کله نه ښار کې د ولایت د هغه خان کور کې مالی شوی دی. نو په لور یې لکه زمونږ د کشر خان د ډاکټرۍ سبق هم شروع کړو او دې بې پښتو کارونو ته یې لا وګوره چې پیغله لور یې ځان سره پردي کور کې ښار کې دیره کړې هم ده. په دې خوله دې لاس کېږده، یعنې په څو کې درله روانو. جاهل یې که نه، ځکه خو د جاهلانو خبرې کوي، ولې چې ذهن دې رڼا نه دی. دنیا کم ځای ته ورسېده او دا ته څه په وتو بوتو سرې. شامدیه کلونه دې را سره وشو خو په طبیعت مې پوهه نه شوې. تا ته ښه پته ده چې زه هغه خانانو کې نه یم څوک چې پرسوده خیالات لري، خلکو ته د زده کړې او نر لارې بندوي، د هغوی استحصال کوي. خان زما مطلب دا دی چې ستا مطلب هر څه چې دی شامدیه، خو زه دې په نیت او غرض پوه شوم. واقع چې د یو فقیر بل فقیر بدي شي. په دولا چې نن ښه ورځ راتلونکې ده نو اوس پې ستا هغه شان کله سود کېږي. یاد ساته شامدیه چې د اوبو او قابلیت لاره هیڅوک نشي نیولی. د دولا لور کې ځای و نو ځان په خپل قابلیت ځای ته ورسو. ګنې تاله خو هم خدای زامن در کړي دي چې قابلیت نه لري نو څرنګه په لوپرو سر دي. او بیا هغه مرادي ته چې دې ګورم نو ویم چې ویم خانو زما به دغه قسمت وي نو ګنې په نصیحتونو خو مې ورته دا زړه ستړی شو. شامدیه خبره د نصیحتونو نه ده، خبره د نیت او تربیت ده. تا نه دی اورېدلي نیت صفا منزل اسان. او حدیث کې راځي چې د یو پلار د بچو په حق کې غوره ډالۍ د هغوی ښه تعلیم او تربیت دی. خو چې ته د خلکو په سر د ډکو تشو غیبتونو نه وزګار شي نو هله به د بچو تربیت وکې که نه. څو ځله مې درته وویل چې دغه مرادې زوی د ځان سره حجرې ته راوله، نور که هیڅ ترېنه جوړ نشي نو کم از کم د خبرو چل او مچر کشر تمیز خو وزده کي که نه. خو تا په ځان غوږونه راچولي دي، غوږونه. خانو ویم د سبا نه یې ځان سره لاس نیولې راولم که خیري. خدای ګماله یې هم زړه شین کو. السلام علیکم بابا جانی. وعلیکم سلام بچی. زما په خیال بچی می جوړ خار ته تلو ته تیار شه. او بابا جان سامان بختی گاډي کې کېښودو او د مورجانې نه مې اجازه تم راواغسته. ما وی ستاسو نه به دیره کې اجازت واخلم. الله دې کامیاب که زویه. دا زما ډېر لوی ارمان دی چې ته زر تر زره لوی ډاکټر شي او د انسانیت خدمت وکړي. بچو زه نه غواړم
چې زمانه پسته لکه د نورو د کلی روایتي خان جوړ شي. دا به کله وشي بابا جان چې ستاسو د مثالي تربیت نه پس هم زما ذهن فرسوده پاتې شي. زما ډاکټر جوړېده که ستاسو ارمان دی نو زما د ژوند میشن دی میشن، او دا میشن به زه د ژوند تر اخیري سلګۍ جاري ساتم بابا جان، جاري ساتم. الله دې د تود باده وساته زویا، د مخې دې رڼا شه. را تر غاړه وځه چې دا زړه مې لږ قرار ومومي، بیا به هسې هم لس پنځلس ورځې پس راځي. د الله په امان زویا. د الله په امان بابا جان، د الله په امان. کشر خان د خدای په امان. هلکه بختیا ګاډی سټارټ کا، زه چې وځو چې په وخت ورسو. کشر خان ډیره ښه ده، دا دې ورغلم پې ښه. تا ته ما څو واري ووي چې زما لار منیسه ته څنګه ځوان یې چې د بېوسه تور سرو لارې نیسې؟ شرم درله پکار دی. اوهو دا دومره غوسه ډاکټرانو سره دومره غوسې موسې خوند نه کوي. غواړې د خدای روی اومنه د کلي جنکو ته لارې مه ګرانوه، په هغوی د تعلیم دروازې مه بندوه. ستا د لاسه څو جنکو تعلیم نیمګړی پرېښودو او ته بیا هم د خپل عادت نه صبرېږې؟ زما د لاسه او ستا د لاسه هر چا ته خپل حیا عزت ګران وي. څوک خپله لور خور بېعزته کول کله برداشت کولی شي؟ دا خو یو ته چې د سړیتوب په لاره نه یې تېر شوی. هلکه بختیه دا جینۍ څوک ده او دا هلک ورته څه وایي؟ څه سیریس مسله راته ښکاري. کشر خان دا جینۍ خو جوړ د دولا کاغه ډاکټر لور خان خیله ده، کلی ته په چوټۍ راغلې ده او ښار ته به واپسي کی. او دا هلک مرادی دی که نه؟ د ده خو کار دا دی د کلي زنانه د ټولې په اور کې ولاړې دي، په اور کې چا پسې چغې سورې وخي او چا پسې ملنډې کوي. دا څه دا خو ډېر بې پته دی. په کار خو دا وه چې د کلي د تور سرو یې ډاډ او مرسته کولې، نو الټه یې تنګئ. ته دا ګاډي یو طرف ته ودروه، زه د سره خبرې کوم. ښه ته هسې نه سمېږي مراد خانه، ستا زه څه علاج کوم. ښه د دې علاج به ته نه زه کوم. زه که دا د سړي زوی و نو تور سرو ته به یې داسې لارې نه نیولې. ای بې غیرته لا خو ان تاسو هسې غلی شه درته ویم، که د خولې نه دې بله خبره وویسته نو خیر به در سره ونه کم. رک شه بې خونده لا خو شرم درله پکار دی، شرم. بختیه د دې سامان ګاډي کې کېده، موږ به ځان سره تر اډې ورسو. کشر خان تاسو ولې تکلیف کوئ؟ ګاډي به راشي، زه به انتظار وکړم. دې کې د تکلیف څه خبره ده؟ موږ خو هسې مډې پله روان یو، تاسو به لاره کې ډراپ کړو، فکر مه کوئ. ګنې اډو ښار ته به مو ځان سره ورسو. ډېره مهرباني جی، الله مو نور هم وقدروه. هیڅ خبره نه ده. راځئ راځئ رستو سیټ کې کېنئ.
جینې شکر دی چې ته رالې، په تنهایي کې زما خو زړه ډوبېدو. نه نو ستا څه خیال دی چې ستا نه بغیر ماله ژوند خوند راکوي څه؟ خو څه وکم کلي ته پکې تګ ضروري وي که نه، د مور مې راته سترګې وي. ریشیا مور دې څنګه وه او کاکا به کله راځي؟ ښه وه ښه، دعاګانې درته کولې. بابا مې لا بېوټه شوې نه دی، سینه یې هغسې لا خرابه وه. ویې څو ورځې پس په درپسې درشم، تاسو ته یې سلام وي. الله دې ورله صحت ورکي. زما خو په د خپل بابا مینه ماتیږي. خو دې شته خانخیلې چې که ته ما ته د خپلې خور نه کم ښکارې. ما ته پته د سپنا خورې، ما ته پته ده تاسو چې مونږ له کومه مینه راکړې ده داسې خو د وینې خپلوان هم چاله نشي ورکولی. د بابا خبره مې چې مونږ به د کوم کوم احسان بدله خلاصو. کور کې ځای راکړی دی، سود مینه را باندې کوي. ستا د ډاکټرۍ لګښت یې په خپل سر اغوستی دی. او بس بس چې نورې د پردو په شانتې خبرې مه کوه. هجینې چې خور راته وای نو بیا راته د خور په سترګه هم ګوره. خویندې خپلو کې د حسابونه کتابونه نه کوي. ویم لهجه که د هر څو د ښاریانو ده، خو په خوی خصلت ښه درنه پوښتنی. لوګې شم درنه لوګې. ډېره چیرې مه لګوه ښه. مړې دې کې د چیرې څه خبره ده. زه خو ویم الله دې وخت راولي چې دا خپل ځان در باندې قربان کړم. الله دې راته هېڅ مه کوه. زه خو ویم چې ټول عمر مې له ځانه بیله نه کړې. مور مې دې خدای وبخي، ته یې ډېرې خوښوې او د بابا مې هم د حال دی. الله دې مورجانې له اته واړه جنتونه ورکړي او خانجي دې خدای زمونږ دپاره لري. ریشیا بیګا مې بابا سره په فون خبرې هم شوې دی. را روان ویک کې انګلینډ نه باغه را واپس شي. او خبرې بابا مې وی تا او خانخیله دواړه به یوځې بهر سپیشلایزیشن دپاره لیږم. دا سوې سپنا خورجانې. او اسې نه اوس راته په جړا شي، بیا وایې چې دا د خوشحالۍ اوښکې دي. او نو خورجانې دا خودنو. بس کنټرول یور ایموشنز. اوکے یہ ہوئی نا بات. غلی شه سرکوزی لاخو، زما یې بېعزتي کړې ده. بېعزتي ستا شوې ده که ته لګیا یې د کلي د لوڼو خویندو بېعزتۍ پسې دې راغستې ده، خلکو ته لارې نیسې. ویم داجي سنگر خان درته ویم غلی شه چې بله خبره د خولې نه ونه باسې. زه خو ویم چې دا سر یې درله خور کړی ایله به مې دا ټټر یخ شوی. د مشر خان خبره رښتیا ده، ټوله ګناه ماته ده. ماته که ما د ډک او تش خېجولو په ځای ستاسو تعلیم او تربیت له وخت ورکړی وی نو ولې به مې دا سپېره ورځ لیده. ته ما ته دا ووایه که د دې په ځای ستا خپلې خور ته چا لاره ونیوله نو ستا به څه حال و؟ زما خور ته څوک ښکته پورته وګوري چې سترګې دې نه وباسم. هی نره د خپلې خور نوم اورېدو سره دې څنګه چجه وکړه؟ ستا په شان هر چا ته خپله لور خور ګرانه وي. د هغې د لوپټې په ناموس سر قربانولو ته تیار وي، په عصمت یې خفه کیږي او د تعلیم او هنر په کالي ښایسته کولو ته یې لیواله وي. مراد خانه زه په خپله هم په غلطه وم، خو تېره ورځ مې د مشر خان خبرو سترګې رڼا کړې. واقعي چې دولا بختور دی چې خدای ورله د خانخیلې په شان قابله بچی ورکړې ده. خانخیله خو د ټول کلي فخر دی، فخر. تاسو ټیک وایي داجي، ما ته د خپلې غلطۍ احساس لکه د غر مخې مخې ته کېږي. زه په خپلو کړو پیمانه یم. بسې مراد خانه شابسي، تا ته چې د خپلې غلطۍ احساس وشو دغه ستا د کامیابۍ وړومبۍ نښه ده. اوس هم څه تلې راغلي نه دي. آینده دپاره به په شریکه د کلي د بچیانو خیال ساتو
چې هغوی ټولې تعلیم یافته شي که خیري. انشاءالله همداسې به کوو داجي. ما وی هغه سنگر خان بچی مې دا ځل ښار کې ډېرې ورځې وانه ډولې. و نیک بختې د هغه خو لا پوره میاشت هم نه ده شوې. سبا بله ورځ به راشي. بېګا مې ورسره په فون خبرې شوي دي. خدای خبر ولي خو دا زړه مې څه غوپه غوپه کېږي. په دې زړه مې څه تیاره شانې ده. هېڅ نشته نیک بختې. الله به خیر کړي. دا ستاسې وهم دی. ته داسې وکړه دا دوایي دې وخوره او لږ ارام وکړه. طبیعت به دې انشاءالله ټیک شي. زه ډېرې ته ورځم. هغه شامدې به راغلي وي څه کار پسې لیږم. خانو په خیر علي. خوار مشې شامدیه. خانو نن خو ډېر ناوخته راووتی. طبیعت خو مو ټیک دی که نه؟ او شامت خانه زما طبیعت خو ټیک دی خو دغه نایي کې طبیعت دې لږ ګډوډ دی. سنگر خان بیا په زړه راورېدلی دی. خانه کشر خان ډېرې ورځې وانه ړولې. د دوله هغه لور خان خیله خو مې تېره ورځ په نظر شوې وه. کلي ته راغلې ده. کار به ورته ډېر وي کني. سنگر بچی مې لا پروا نه دی. د مور د زړه دپاره خامخا زر زر کلي ته رادرومي خو اوسګار به نه وي. خانجي د بیبي طبیعت ډېر زیات خراب دی. هله را منډه کې. دا څه وی؟ هله شامدیه زر کړه ډاکټر پسې ورده وکړه. ډېره ښه ده مشر خان. دا دې ورغلم. یا الله ته مجولې کې خیر واچوه. الله به خیر کی خانجی. د تشویش څه خاص خبره نشته. د بیبي بی غورځېدلې ده. هغې سره په بیهوشي راغلې ده. ما ورته فرسټ ایډ وکړو. لږ ساعت کې به طبیعت ټیک شي که خیري. لویه شي لورې. دا خو شکر دی چې شامدي د هوښیارتوب نه کار واخیسته او تاسو یې ځان سره راوستی. ګنې دا وخت خو د کلي هغه کمپاوډر ډاکټر هم نه وي. بریالی شي لورې بریالی شي. دا خو زما فرض دی خانجي. الله دې بیبي له روغ صحت ورکي. د یارې څه خبره خو نشته. البته چیک اپ د پاره یې بیا خپل ډاکټر ته وښایې. وبشي لورې وبشي. ورځ دوه کې به سنگر خان کلي ته راشي. د هغه په لاس یې تسله کېږي. ما سره خو بیخي ډاکټر له نه ځي. ښه جي ښه. نو هغه خو خپله هم ډاکټر دی که نه؟ د بیبي په نفسیاتو به ښه پوهېږي. میندو ته خو بچي او بچو ته میندې هسې ګرانې وي. پلاران خواران پکې هسې خوا دې خوا شي. نه جي نه. دا خو ستاسو لویوالی دی. د بچو تربیت کې د مور سره سره د پلار هم لوی لاس وي. او زما په خیال تاسو خپله ذمواري لکه د یو مثالي پلار پوره کوئ. اوبه مرۍ مې ډېره اوچه ده. اوبه. یا الله شکر دی چې بوډۍ مې سترګې وغړولې. یا ښځې په مو خو داسې 11-12 تېر کړل. دا څه یوازې رانه کډن غاړې. یا سړیه دا ته څه په اوتو بوتو سر شوې؟ ته مستې په مخه راغستې او زما ساه خیجي. هېڅ نشته مړې. څه بدپریزي دې کړې ده. بی پي دې غورځېدلې وه او ته سترګې وغړوه. ته وګوره که نه دا څوک درله راغلی دي؟ بیبي سلام علیکم. وعلیکم السلام. بچی اته او دا ردوله هغه ډاکټره لور خان خیله ده که نه؟ شکر دی چې کلي کې وه. نو شامدي ستا د علاج دپاره ځان سره ایمرجنسي کې راوسته. الله دې قدرمنه که بچی. شکر دی چې زمونږ کلي کې هم خدای ډاکټره پیدا کړه.
ویم چې سنگر خان بچی او خان خیله بچی مې د حوض جاب نه پوره فارغه شي نو کلی کې به ورله یو لوی هسپتال جوړوم که خیري چې د خپل کلي د خلکو خدمت وکړي. الله مو راته لره خانجي، دا خو مو زما د زړه خبره وکړه، زما د زړه. همداسې به کوو که خیري، دا مې د سنگر خان بچي هم خواهش دی. الله دې ستاسو او د هغوی هر خواهش پوره کړي. مورې چې څنګه ستاسو خوښوي هغسې زما هم خوښه ده. نه که نه زویه، زمونږ خوښه په خپل ځای، خو ستا مرضي پکې ضروري ده. ژوند به ورسره ته تیرې ته که یوازې زمونږ خبره وه نو ما به ورکړه تر اوسه تپوس کړی و، ځکه چې پلار دې م غوبل جوړ کړی دی چې زر تر زره ورکره لاړه شه. هسې مورې خانجي ګورې په ځای غوبل جوړ کړی دی، هینګور کې د خبرې نه دي پکار. وی بدرنګه لا چې شف شف کې او په شفتالو د خوله خوږېږي. سم راته ووایه چې پلار او زوی خپلو کې ښې سلاګانې کړي دي. وی مورې هسې نه ستا د تلو نه مخکې پې چا خوله خوږه کړي. اخر ډاکټره ده ډاکټره. یوازې خانخیله ډاکټره نه ده، زما زوی سنگر خان هم له خیره سره اوس لوی ډاکټر دی او شهزاده او خانزاده هم دی. او انګور دی هم خانخیله ده خانخیله. دا مور او زوی بیا څه خړد خړد جوړ کړي دي، بیا څه سلاګانې کوي. سنگر خان ته مې د خانخیلې خبره کوله. نو سنگر خان بچی مې څه وایي؟ بابا جان تاسو خپلو کې سره مشغول شئ، زه لږ دیرې ته ورځم ښه؟ ورځه ورځه بچو ورځه، وشرمېده سیالې لکه چې په دې تړون خوشحاله دی. ولې به نی خوشحاله؟ خانخیله کې خبرې نه دي پکار. ته اوس داسې وکړه سیالې، نن دولا کره خامخا لاړه شه چې خبره ښکاره شي. زه به ورسره بیا خبره پخه کم، بختې به دې اوس ګاډي کې ورسي. ټیک ده، خوښه مې ده. هم نن ځان سره څه میوه دانه اخلمه، لالپري کره ورښکاره کېږم، خو دوا کوه چې خبره جوړه شي چې ښه راته وکړي. الله به خیر کړي، ورځه پې نور کارونه د قسمت دي، خو ما د دولا خوله بوی کړې ده، انکار به نه کوي که خیري. ستوري د غرسو کې داغلې شان بېګاوې، مینې په ژړاوې، حسن په خنداوې، ما ته مسکو سترګو کې ښکلې دلربا. خانخیلی یا خانخیلی لوری ورشه دا کټویلې که تماشا وکه ونه سوځي. دا د چېرته روکه شوې؟ یا دا د ورغله مورې اوړه مې کولپې کې اچول. هله شابه لورې زر کوه، دې پلار له د یو پیالې سره چای پخه که چې دا سینې لږه صفا شي. په دې ساک کې خو اډوسه مې غندلې نشته، دا میرات مړې خو پکې تشه ګایا ده. سمه ده مورې، دا دې پتیله په اور ږدم. لال پری خو جوړې په کارونو کې بوخته ده. ګوره که نه څنګه د شړشم د ساک ډېرې مخې ته یې ښودې دی. بسم الله بسم الله. وی دا خو مونږ کره سیاله بیبي راله، دا نو هر دکه مې غاړې راوخته. خانخیلې لورې راشه که نه وګوره مونږ کره څوک راله. دا خو بیبي جي راغله، بیبي جي په خیر راغلې، هلئ راځئ دې کرسۍ ته کښېنې. لویه شي لورې رانږدې شه چې ښکل لیکم.
هم ستا په برکت خو مې ستاسو د کور په دورشل قدم کېښوده. د کله نه مې چې د نږدې نه لیدلې که نه نو یو ګړی مې د زړه نه نیوتی، یو ګړی. او خانجي خو د اخلاقو داسې متاثره کړی دی چې غږ یې مه کوه. مورې تاسو بیبي سره مشغولیږئ، زه کچن ته ورځم چې څه مېلمستیا یې وکړم. هر څوک که په ښار کې سبق ویلی دی خو آخر پښتنه ده که نه پښتنه، او شکر دی په خوی خصلت هم درنه ده. خدای ډو زما سنګرخان له پیدا کړې ده، خو خورې هسې نه چې تشه جولې مې ولیږي. زه ګورې په ډېر لوی امید او ډاډ راغلیم. خانخیله بچی درنه د خپل سنګرخان دپاره غواړم. بیبي چرته تاسو خانان ملکانان او چرته منګه خواران غریبانان، دا خو ستاسو لوی والې دی لوی والې چې زمونږ غریب خانې ته رالی او مونږ له مو دومره درناوی راکو. پلارې راته پرون شړنګ شان تیر کړو او خان ور سره سرسري شان خبره کړې وه. الله مو قدرمنه که لال پري خورې، ویم په بیه دې واغستم په بیه. د خانخیلې پلاره یا د خانخیلې پلاره ته بهر راوځه که نو ګوره مونږ کره څوک راغلی دي. او دا راته بلکل مو وایه چې څه راغلی دي. بیبي په خیر علې په خیر. قدرمن شروره الله دې عزت وکړه. بیبي ما ستاسو د دواړو خبرې د زړه په غوږو واورېدې او د زړه نه په دې رشته او خپلوۍ خوشحاله یم. خانخیله اوس زمونږ کره ستاسو امانت دی، امانت. او چې څه وخت تاسو خپل امانت تر کوره کول غواړئ زمونږ د غاړې به درته نامنه نه وي. خان ته ووایه چې زړه جمع ساتي جمع. زمونږ لخوا مبارک شه مبارک. مبارک شه سیالې خورې، مبارک شه. ستاسو دې مبارک شي خورې. دغه ده خانخیلې لور مې هډوچې او شیریني راوړه. راشه خانخیلې لورې خواښې بیبي له دې په خپل لاس هډو خوله خوږه که چې ښه په خوشحالۍ او ډاډه باډه کور ته زیر یوسي.